تحصیلي کاټلنګ کې د انسدادي پولیو مهم پرانسته شوی. په دغه اړه ټایپ ډي هسپتال کاټلنګ کې د یوې دستورې تابع شوې وه چې پکې تحصیل چیرمن مفتي حمدالله یوسفزي، ډي ایچ او مردان ډاکټر کچکول خان او ایم اس ډاکټر محمد طاهر ماشومانو ته کترې ورکړې او په باقاعده توګه د دغه مهم پرانسته وکړه. د 22 اگست نه به په دغه مهم کې 4,415,315 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول شي. ډي ایچ او ډاکټر کچکول خان زیاته کړه چې د بده مرغه زموږ ټولنه د منتشر فکرونو ښکار شوې ده او د پولیو د کترو متعلق وهمونه لري. دا مهال ضلع مردان کې 1400 کورنۍ د پولیو نه انکاري دي. په پروان مهم کې به د ټولنیز دود دستور او جرګې د لارې دغه انکاري ډلې په خلا کولی شي. 22 اگست نه به زموږ کمپین سٹارټ کیږي. د هغې دپاره زموږ ټارګټ چې دی 4,64,305 ماشومان دي د 15 کالو نه کم. نو دغه ماشومانو ته به موږ ځان رسو. هر یو ټیم به ځي، کوڅه په کوڅه به ځي، هر یو محلې ته به ټیم ځي او زموږ ټارګټ زموږ چې د 15 کالو نه کم عمر بچی دی چې هغه ته مونږ 2 پولیو کترې ورسو. دا زموږ ټارګټ دی. د ریفیوزل باره کې داسې دا چې ریفیوزل ما چې څنګه ذکر وکړو چې زموږ معاشره د بده مرغه منتشر ده. څوک کوئی ما ته پولیو کترې کوي نو دا فلانې بیمارۍ علاج راله ولې نه کوي. د چا ډیمانډز دي، څوک ما ته بجلی نشته، څوک ما ته روډ نشته. ډپارټمنټل ریفیوزلز هم دي پکې، ډیمانډ بیس هم دي، ریلیجیس ګراؤنډز باندې هم دي. چېرې مې بي په دې پولیو کترو کې چرته د فیملی پلانینګ څه اډ کړي خو نه دي. نو موږ د جرګې د لارې زموږ یو پالیسي د ډسټرکټ دپاره زه دې ته وایم چې ډایمنډس کټس ډایمنډس، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. زما د پښتنه معاشره کې که ریفیوزل به د چا نه مجبوروي نو دې ته موږ دا وی چې د جرګې د لاره دغه انکاري والدین لا هغه کس وګورئ چې ته ډېر زیات مجبوره دی او جرګه کې ځان سره شامل کې کینوي د کنوینس کې. نو دا د زرګونو نه راله 1300 د پاسه ته ریفیوزل راله زما دا هم دغه هلې ځلې دي چې هغې رنګ راوړه. نو کوشش مو دا دی چې دا کم 1300 ریفیوزل پاتې دي په دې کې کمپین کې دا مونږ د نیمې نم کم کو. خو د دې دپاره ستاسو دما د کمیونټي ایلډرز مشرانو د علماو انګیجمنټ اشد ضرورت دی او هغه مونږ انګیج کوو. دا هلې ځلې چې دا نن هم دي دا هم یو میسج ورکول دي خپل کمیونټي ته چې مهرباني وکړئ په دې کې تاسو زموږ سره تعاون وکړئ. تحصیل چیرمن مفتي حمدالله یوسفزي په عالمانو او خطیبانو زور واچو چې د جمعې په خطبو کې د پولیو مهم پاړه خپل نومیالی کردار ولوبوي چې وطن د دغه موذي مرض نه خلاصي ومومي. هغې والدینو ته کوم چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې نه ورکوي نو زموږ د ملک دا اسم د دنیا بلاش بحرانونو ته مخامخ دی او بیا چې دغه د پولیو د کیسونه زموږ په دې خطه کې مخې ته راشي نو بین الاقوامي دنیا ته زموږ ایمیج چې دی هغه خرابیږي. نو زه دا عرض وکړم دغې والدینو ته چې دا خو زما د بچي د روښانه مستقبل دپاره دا هیلت ورکران چې کوم دي ډاکټران صاحبان او دا پولیو دا مهم چې چلی د هغې مقصد دغې چې زموږ د بچي سباني مستقبل ښه شي. او زه دا درخواست کوم د خپل د نړۍ خلکو ته چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکړي او دغه شانتې چې کوم نور وبایي امراض دي هغې دپاره چې کومې قطرې سرکاري اسپتالونو نه سټاف راځي، ټیمونه راځي، د هغې سره د بھرپور تعاون کوي. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان.